أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم باب التيمم الفصل الأول عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم. دے سو احادیثو کے د تیمم مسائل چې دي نو هغه بیانېږي. دې نه مخکې د مسح علی الخفین یا علی الجوربین په جرابو یا په موضوع باندې د مسح په حوالې باندې سبق ویلی شوی و. اوس د تیمم یو څو واقعات لولو. تیمم په عربی کې قصد او ارادې ته وایي او په اصطلاح کې تیمم هغه عمل دی چې د اودس یا د غسل په ځای باندې د بدن د پاکۍ دپاره یې سړی کوي او مشروعیت د سورة النساء هغه آیت دی چې فتیمموا صعیدا طیبا په پاکه خاوره اراده وکړي او په هغې باندې اودس وکړي. گویا تیمم د اودس او د غسل په شانې یو عمل دی چې د دې په ذریعه باندې سړی خپل بدن د اودس په ځای یا د غسل په ځای باندې پاکوي. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن د آیت د تشریح په لړ کې د خپلو ملګرو د صحابه کرام وخت په وخت باندې راهنمایي کړې ده. مثلا حضرت عمران یو صاحب دی هغه وایي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې وتیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع ورکړه مونږ پسې وروسته ودرېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو بیرته راوګرځېدو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې کله سلام به وګرځاو نو رامخ به کو په دې ښی طرف باندې د خپلو ملګرو ته به راتاو شو او که څه هدایات نو هغه هدایات به ورکړه، که څه تپوسونه و نو تپوسونه به خلکو وکړو یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو. نو چې راوګرځېدو یو هلک لرې هغه ګوټ کې ناست ویل ولې هلکه تا خو لمونځ ونه کړو؟ نو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اصابتني جنابة، زه جنب وم او فلم اجد الماء اوبه نشته ولا ماء اوبه نشته نو د غسل ضرورت راته او غسل مې اوبه نه وې نو په دې وجه باندې ما لمونځ ونه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ودک بانصافه علیک بالصعید فانه یکفیک، په دې خاوره باندې به دې ځان له غسل کړی وی که نه دا دله پوره وه. حضرت عمار یو صحابی رسول لے هغه وی یو ځلې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه نه یو سړي تپوس وکړ. هوښیار سړی او تکړه سړی هغه چې هغه په یوه خبره نه پوهېږي او د بل نه د پوهه سړي نه تپوس وکړي چې په کم پیړ کې کم سړی ماهر دی د هغې نه تپوس وکړي. حضرت عمار وی د حضرت عمر نه چا تپوس وکړو یو سړی راغی ورته وی چې یا صاحبه انی اجنبتو
زه جنوب کړی شوی یم یعنی جنوب حالت د جنابت کې یم فلم اصب الماء اوبه راته نه میلاویږي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې مسلې لا جواب نه ورکړی کېدی شي ساکت شوی په دې باندې چې د دې صحیح اول وخت به نو صحیح به په دې خبره سم پوهېدو هم کېدی شي نه نو حضرت عمار ورته وی ولې تا ته یاد نه دی عمره رضی الله تعالی عنہ ولې تا ته یاد نه دی یو ځل چې دواړه ناسو که نه او په سفر کې تلي وو زه مو ورته وی اما انت فلم تصلي اته چې وی که نه تا مونځ نه و کړی و اما انا فتمعکت فصلیته او زه چې ومنو ما په خاورو کې ځان ولړو او بیا مې مونځ وکړو یاد دي درته او بیا چې بیرته رالو نو فذکرت ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم بیا دا خبر ما پیغمبر علیه السلام ته وکړه چې ګوره مونږ دواړه چې تلو د مونځ ټیم شو اوبه نه وې نو بس زه ولګېدم قرآن حکم خو راته یاد و چې په تیمموا صعیدا طیبا په خاوره باندې تیمم وکئ نو د تیمم چل ورته سم نه و یاد نو ما تا مونځ ونه کړو ما مونځ وکړو څنګه مې وکړو بس په خاورو کې میدان ولړو چې رالو نو ما دا قصه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو تا ته خو یې څه ونه وې خو ما ته یې څه ووې ما ته یې دا ووې انما کان یکفیک هکذا دا په ټولو خاورو کې درله ځان لړل نه و پکار دا دله پوره وه که نه څه شی دله پوره و فضرب النبي صلی الله علیه وسلم بکفیه الارض بکفه یا بکفیه الارض رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل ورغوي په دې ځمکه باندې داسې کېښود او چې په ځمکه کېښودو بیا یې راوچت کړو نو په هغې پسې به دوړې وې نو په نفخه داسې پوکی ورته وکړو چې د دوړې ته لاړ شي ثم مسح بهما وجهه بیا یې پې دا مخ داسې مسح کړو او په دویم ځل باندې وکفیه او دا خپل ورغوي په مسح کړو قال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك دغه شانې یو بل صحابي دی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې که لس کاله درته اوبه میلاو نه شوې که نه لس کاله نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خاوره د اودس په ځای باندې او د غسل په ځای باندې کافي ده په دغې باندې اودس وکړه مثلا دا څنګه کېدی شي یو سړی دی په جیل کې دی څوک وله اوبه نه ورکوي یو سړی دی بیمار دی اوبه ورته نقصان رسوي نو که لس کاله هم پې دا حالت و نو ابوذر وایي لس کاله هم دغه تیمم وکړه ښه جي حضرت ابو الجحیم بن الحارث هغه یو صحابي دی هغه وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیر جمل نه بیرته را روانو کور ته نو فلقیه رجل نو یو سړی ورسره میلاو شو نو فسلم علیه نو هغه سړي په پیغمبر علیه السلام سلام وکړو نو فلم يرد النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وعلیکم السلام ونه وایو علیکم السلام ورته ونه وایو حتی اقبل علی الجدار دیوال ته مخ کو په مصحب و وجهه و یدیه او بیا یې په هغې باندې تیمم یې وکړو ثم رد علیه السلام او بیا ورته سلام ووایو وعلیکم السلام ورته وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مخه په اودس کې ګرځېدو نو په دغه ټیم کې به اودس نه نو هغه به تیمم اراده کړې وه ده په سلام کړی نو سلام جواب یې ورنه کړو خپل تیمم یې وکړو تیمم نه وروسته هغه ته ووایي چې وعلیکم السلام دا ټولې خبرې او د دې سره یو حدیث بل دی هغه حدیث دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زما د امت او د نورو امتونو په منځ کې فضلنا علی الناس بثلاث حضرت حذیفه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فضلنا علی الناس بثلاث
زمونږ دی امت مسلمانانو دی امت ته په درې وجو باندې د نورو امتونو په نسبت فضیلت ملاو دی چې په نورو امتونو کې داسې نه و زمونږ دپاره دا دي یو دا چې جعلت صفوفنا کصفوف الملائکه زمونږ د مانځه صفونه دا د ملایکو د صفونو په شان دي پخوا دور چې دین باغې کې چې کوم امتونو د هغې د منځونو طریقه دا وه چې هر سړی به خپل جومات ته راغی او ځان له به په هغه ټایم باندې مونځ کوو زمونږ دپاره د جمع حکم دی نو په جمع باندې سب به جوړی سب نو دغه شان ملایک هم چې کله ذکر کوي نو په سب کې ولاړي نو اجتماعي طور چې دی نو اجتماعي عبادت چې اجتماعي طور مونځ کول په جمع مونځ کول دا زمونږ خاصه د مخکینو امتونو د الله تعالی دا نو ورکړي دا په دې امت خاصه دویم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا دویم دا چې د نورو امتونو دپاره د عبادت طریقه دا وه چې هغوی به لازمن خپل عبادت خانې ته تلل او د هغوی د مونځ خپله عبادت خانه وه لکه په دې وخت کې هم تاسو چې کله د عیسایانو یا د یهودیانو عبادت ګورئ نو د خپلې کنیسې نه علاوه په بل ځای کې نه کوي هغه خاص ځای کې سجدونه جوړ کړي او هغې کې عبادت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا زمونږ مدي دي چې الله تعالی ټوله ځمکه زمونږ دپاره جومات کړی دی چې په کم ځای کې ضرورت راغی هلته مونځ کوه جومات کې موقع وه جومات کې وکړه جومات کې نه وه کور کې وکړه کور کې نه وه خوړ کې وکړه غر سر کې په کمره باندې وکړه چې کم ځای و په هغه ځای کې مونځ وکړه مونځ به نه پرېږدي نو هر ځای زمونږ دپاره جومات دی د دې وخت کې چې کوم د وایرس مسله ده نو په دې کې کله حکومت وایي په جومات کې مونځ مه کوه کله وایي د جمع مونځ مه کوه نو که داسې موقع راشي چې حکومت په زور باندې سړی د جومات نه منع کړي نو په بل ځای کې مونځ کېږي نو وایه آو په کور کې هم کېږي بله ورځ دوبۍ نه یو ملګري ټلیفون وکړو چې یاره موږ خو پرې کورونو کې بند یو نو موږ دا د جمع مونځ خو کوو په خپله کوټه کې خو بانګ وله کوو که نه کوو وله بانګ به وله ضرورت وي که نه به یې ورله نو فتوا دا ده چې بانګ دې هم ورله کوي نو یو جومات کې مونځ بند کا نو څو په دې کلي کې پرس 50 کورونه دي نو په 50 کورونو کې جمع شروع شو نو جعلت لی الارض كلها مسجدا جعلت لنا الارض كلها مسجدا زمونږ دپاره ټوله ځمکه جومات دی د ځمکې په هر ګوټ کې په جمع باندې مونځ کوه او درېمه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وجعلت تربتها لنا طهورا او د دې دا خاوره زمونږ دپاره د اودس اوبه دي د غسل اوبه دي په دې باندې موږ ځان پاکولی شو نه تیمم شو دا خو د تیمم هغه بنیادي حکم و چې کیدای شي تاسو ورباندې پوه شوي یې د تیمم د کولو طریقه څه ده طریقه نو د دې احادیثو په رڼا کې کوم چې موږ ذکر کړه او یا کوم نه دي ذکر کړي د دې په رڼا کې د تیمم وهلو دوه طریقې چې دي نو هغه علماو کې معمول بها دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله د دې حدیثونو مقصد بیانوي نو هغه وایي څنګه چې په اودس کې سړی مټې د دې نه واله د دې پورې یېنځي او مخ کې سړی د دې نه واله د دې پورې او د دې ګوټونو پورې مخ باندې دغه کوي نو دغه شان تیمم چې کې نو تیمم کې بم د لاس د دقې ځای نه واله د دقې ځای پورې په دې مخ باندې راکاږي او دغه شانې چې دا کم د مټ دی نو د هغه ځای پورې په لاس راکاږي کم چې د پاودس کې کم ځای دی دا طریقه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې طریقې باندې د تیمم وهلو طریقه ښیي څو علما هغوی وایي چې د حضرت عمار کومه خبره کړې ده یا وروسته یو بل حدیث کې دا مړوند چې دی د دې ځای پورې حکم دی نو د دې ځای پورې به د الله سره کاږي بس دومره پوره دی چې سړی دومره وکړي بس دا شو دا طریقه چې ده نو د تیمم دویمه ده په دې معاملې کې چې دا یو ځل به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله د تیمم طریقه ښیي نو یو ځل به د لاس په ځمکه راکېږدي نو په دې مخ باندې به یې راکاږي بیا به د لاس په ځمکه کېږدي نو بیا به په مټو باندې لاس راکاږي نو دا تیمم پوره شو مطلب یې دا دی چې دوه ځل به لاس په ځمکه باندې ږدي ضربتین للوجه وللیدین او نور علما وایي چې نه طریقې هم دقونه پوره ده چې سړی یو ځل لاس په ځمکه راکاږي په مخ دې راکاږي او بیا دې په لاس باندې راکاږي
ګوره دواړه طریقې چې دي نو دا علماو د تیمم طریقې ښودلې دي. زمونږ استاد دپاره پکې کومه ده؟ زمونږ استاد دپاره هم دواړه دي، خو دومره ده چې زمونږ عمل چې دی نو هغه په دې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پرې طریقه باندې دی. نو بس دا دواړه طریقې دي چې کومه طریقه سړي وکړه. بهرحال چې په کوم ځای کې کومه طریقه خلق کوي نو د حقې خلکو په طریقې باندې به سړی تیمم وهي، ځکه چې دواړه د احادیثو په رڼا کې اگر چې څوک یو له ترجیح ورکوي څوک بل له ترجیح ورکوي، خو زمونږ استاد دپاره د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا طریقه چې ده نو دا د اودس سره ډېره مشابه ده، نو په دې وجه باندې دا طریقه ډېره مناسب ده. وعن حذیفه د حضرت حذیفه نه روایت دی قال رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فضلنا علی الناس بثلاث په نور خلق باندې موږ ته غورواله میلاو دي د درې وجونه جعلت لن صفوفنا كصفوف الملائکه زمونږ صفونه د ملائکو د صفونو په شان ګرځولی شوي، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا او زمونږ دپاره ټوله ځمکه جومات دی، وجعلت تربتها لنا طهورا او د دې خاوره چې ده نو الله تعالی زمونږ دپاره د اوبو په شانې پاکونکي ګرځولې ده. اذا لم نجد الماء کله چې اوبه نه میلاویږي. رواه مسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.